ډېر دلته روچي مړه نصره کونړ ورکړی و خو قسم دی چې خفا کورسه که درمنو کتونکو مو سره چې کوم نوز شخصیت دی تاسو به په سوشل میډیا یوه ویډیو هم وایرل شوې وه دی پورې ته کوم چې امین افریدي چې کوم دی ډېر سنجیده سړی دی او ډېر بهترین انسان دی د 2005 نه تقریبا چې دی په میډیا کې کور کوي ایز ا کیمرامین ایډیټر او یو قابل سړی دی امین بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی شین بھائی ښه صحت دې ښه دی هغه یوه ویډیو وایرل شوې وه څنګه کیسه وه سټوري ورته بیان کړه هغه سټوري داسې وه چې مونږ تیروله تللي وو ورکزوی لوکیله نو مونږ تروټ زامن وو ټول درسه او ما ریپورټ کولو چې دا ویلاګ په حوالې سره زه د لوکې خلکو له ویم چې دغه شونتې دغه زوی دی دا تاریخ دی به روغلو یو به تیر شو هیت او بل به روغلو هیت نو سړی سړی حق کېږي او څه کیمرامین داسې و چې کیمرا به ویرې دی وړله چې مول چې کب دغه زلزله زه نو بس ته بیا څنګه ورته وویل مړه بس ته غیر هغه جمله لګه وایي ډېره مشهوره شوې وه په سوشل میډیا معتل شم څه ونه ویل بیا وروسته چې یاره دا څه وشول هغه ډېر خفه شو روغلو هغه نه مفهوم وختله خو ما هم زم سیریس وم په هغه ټایم کې بس نورې من ډېرې خبرې کړې خو خیري چای نه یې چلاولې نه او بل درته وایي چې دا ویډیو بیا وایرل چا کړه دا ویډیو داسې چل شوی و چې کله مونږ واپسي روغللو نو ما دا ترپرونو دور نه موبایل واخیستو شپې ټایم و ویل یې چې مونږ ته تصویرونه اړوو نو ما ویل چې بس صحیح رو تصویرونه ته وړوه ځکه چې خپل کسان دي څه هغو ویډیو شیر کړې وه دلې پېښور کې څوک ملګري وو هغو لا یې راغلې وه هغو بیا پیجونو نه چلولې وه دا نه مخکې مو وکړو چې فرسټ ټایم مې تو داسې یوه ویډیو وایرل شوه څومره په سوشل میډیا باندې ته کور کوې خو په کیمرا سایډ باندې وې زون ډېر نه شو کوې تر ته دا وایې چې په کم سکلز دې کې څومره وخت نه ته لګې موږ شاړ باندې انټروډکشن وکړو خو کم کورونه یې میډیا سره ریلیټډ ته کوای شو ایکسپرټیز پکې لرئ ما خو تقریبا میډیا سره چې کوم تعلق دی هغه 2001 2002 نه شروع دی او کافی ټایم مې وشولو په دا کې مختلف ورکس مې کړي دي کیمرا ورک شولو ایډیټینګ شو فوټوشاپ شولو سکرپټ شولو ریپورټینګ شو دا هر شی مو کړي دي لایټینګ شولو دا هر څه مې کړي دي او دا سره مو ډېر وخت تیر شوی په دغه فیلډ کې او دلته بس لکه مونږ په کروچې کې مو وخت تیر کړی نو زیات اردو ایکسپیرینس مې زیات و اوس دلته چې دغه ماحول لا راغلی یم نو لږ مشکلات تېر ته څومره ټایم دی وشول دلته مې تقریبا د پنځم کول دی شپږم یو ځای د ځای په ایکسپیرینس کې څومره فرق و یا اسمان و ځمکې فرق دلته مارکیټ نشته دلته هغه سورس نشته دلته هغه شونې طریقې کار نشته دی ولته ټول ایجوکیشن خلک پروفیشنل خلک دي دلته خلک په پروفیشنل کور به څنګه پیژني چې پروفیشنل کور څنګه دی او عام کور څنګه دی پروفیشنل کا هغه ته ریپورټینګ په حواله سره چې هغه پهلا چې هغه کیمرې له مخامخ درېږي پته لګي چې دا پروفیشنل دی هغه خبرو انداز داسې وي هغه لفظونه ادا کول انداز داسې وي بل په ایډیټینګ کې چې کومه مونږ دلته مثاله دو ایډیټینګ مونږ بیسیک نه پیژنو مونږ ایډیټینګ بیسیک نه پیژنو شارټس څنګه لګاول دي څنګه کې خپل دي کم شاټ کم نه شروع کیږي کم ځای ختميږي نو دغه نام پته لګي ٹھیک نو څه داسې په زړه دې څه ارمان څه خواهش څه میسیج ورکول غواړې اوس پرې خو ته لکه چې کوم کور کوې خو موږ له معلوم دی ځکه چې تو سره موږ نو زده کړه مې نه کوو او خپل تجربې سره شیر کوو یو بل سره او داسې څه شی دی چې هغه ته وایې چې وشي داسې خو کېدای نه شي زه خو ډېر څه کول غواړم خو زه دا وایم که نه چې موله یو پلیټفارم جوړ شي یا مو خپل یو طریقه کار وي یا مو جاب وي بغیر جاب وخت راول ډېر مشکل دی او بیا په دغو حالاتو کې زه خپل کوشش کوم او امید مې دا رہی بس که چا سپورټ کړم او جاب ورته ملو شو یا زه پلیټفارم یې روکړو چې زه پې باندې خپل سکل یې استعمال کوم یې خلکو له ویرو ښیم نو دا به غټه مې راغونډه چینل څه نوم یې چې پاکې دوی تو کور وکړي چې څنګه مونږ سره خپله مو سره دوې چینلې دي او یو یې کروچې سره چینل لا کور کوم ریپورټینګ دلته بیورو چیف یم میډیازا نیوز ایچ ډي دی او تلاش ټي وی مو سره او پښتو ټین دی ډېره مننه قدرمنو کتونکو محمد امین افریدي تو سره مو معرفي کولو کوم برخیل سره تعلق دی او ډېر قابل سړی دی موږ هم ته زده کړه ډېره زیاته کوو گپ شپیم دی داسې خاموش دی چې خو کله کله ویرون ټکي دی راوځي لکه تاسو په سوشل میډیا ویډیو کتلی داسې نور هم
مزاحیه کلیپس خو موږ سره هم کله کله ریکارډ کړي خو موږ پسې وایرل کولی نه خو خپل چې کوم تروپرون یې دی هغه پسې ویډیو وایرل کړی دی. امین چې کوم دی دا ډېر مخلص سړی دی او اخلاقي سړی دی. امید لرم چې کومو خلکو به دی په خرڅي نو هغه به ترې فایده واخلي.